د مردان رستم تحصیل کې د واده یو ناشنا دستوره شوې ده چرته چې ناوک خپل واده او د ستربندي یو ځای کولو سره یادګار جوړه کړې ده. دستوره کې د لرې لرې نه علما کرامو مشرانو د علاقې خلکو په لویه شمېره کې ګډون کړی او دغه دستوره یې ستایلې ده. د خپل واده او د ستربندۍ په اړه مولانا ارشد علي سنو پښتونخوا ته څه دارنګ ویلي دي. بسم الله الرحمن الرحیم. نن الحمدلله د مردان په د علاقه رستم کې یو دینی پروګرام او هغه د واده په سلسله کې چې دلته مولانا ارشد صاحب چې د هغې دستاربندي هم وه او نکاح هم ولیمه هم وه او د هغه د کشر ورور چې دی هم ولیمه وه، نو دا یو څو خوشحالۍ راجمع شوې وې، نو دی ما ته هم دعوت راکړی او نن زه چې رالم د دی په ولیمه کې شریک شوم، نو دی خپلې ولیمې لا یو ښایسته شکل و صورت ورکړی او هغه دا رنګ چې ټول خلک راجمع شوي د روټۍ نه مخکې دی ورته د بیان یو ماحول جوړ کو، نو ما تفصیلي بیان وکړو او په هغې کې نور علما هم بیانات وکړله. نو یقینا چې په معاشره کې کله ودونه کیږي او داسې یو ماحول پکې پیدا کړی شي چې خلک هسې هم راجمع شوي، داسې خلک هم راغلي چې هغه عام موقع کې بیانونه نه اوري، خو یو ولیمې په موقع یې د هغه په زړه کې یو خبره ولګي او د هغه په ذهن کې یو تبدیلي راشي ښه او د هغه په زړه کې هم دا داعیه او جذبه پیدا شي چې آیا مال هم په کار ده چې زه هم خپله خوشحالي چې دی دا په دین په طریقه وکم او دا په داسې طریقه کیدی شي او په ډېر ښه شان کیدی شي. د دستورې مشر ملما مولانا مجتبی عامر مولانا ارشد علي ته دستار په سر کړی ویلي دي د نکاح او واده دستورې د اسلام مطابق کولو سره اسانېدی شي. بسم الله الرحمن الرحیم. زه د ټولو ناول ستاسو د ټیم شکریا ادا کوم چې تاسو موږ له په دې دومره مصروفیاتو کې ټیم وباسو، موږ له راغلی موږ سره په دې خوشحالۍ کې شریک شوی. الحمدلله زما دستاربندي وه، دستاربندۍ سره برغ زما واده مو د ټولو نه زه ډېر زیات خوشحاله په دې خبره باندې ما چې موږ دستاربندي وکړله، دستاربندۍ سره زما واده مو شو، خو ډېره زیاته خوشحالي زما دپاره یقینا ډېره زیاته په دې ده چې زما په خوشحالۍ کې علماو شرکت وکړو. د ډېر لرې نه موږ له علما رال، د ابټاباد مانسیرې نه، د ساولډیر نه، د مردان نه موږ له علما رالو، موږ سره په دې کې شریک شو. اگر چې ما سره په دې خبره کې ډېرو کسانو اختلافات مو چې ځکه چې واده دپاره د علماو خاص کول دا صحیح طریقه نه ده، دې له ډنګ سورنا پکار وه، خو به هر حال ما په هغه روڼو باندې کوشش کو نو الحمدلله ما سره خپل روڼه والدین ما سره په دې خبره باندې اتفاق وکړو چې ما الحمدلله نن هغه ورځ تاسو ته معلومه ده چې ما له علما رال او هغې زموږ په خاده کې شریک شو. واده یو داسې عمل دی چې ورسره د انسان ژوند مکمل شي. دستوره کې موجود خلکو د ستاربندي او واده یو ځای کولو باندې د مولانا ارشد علي ستاینه کړې، ویلي دي پکار ده چې موږ د نکاح او ودونو عمل اسان او ارزان جوړ کړو او د بې ځایه رسمونو او رواجونو مخه ونیسو. سنو پښتونخوا لپاره تحصیل رستم، مردان نه ارشد علي خان.